د شب برات په شپه باندې یعنی 15 د شعبان باندې سوکو سورت یاسین په دې طریقه باندې وای درې پیری ان شاء الله العزیز الله پاک به انسان ته رزق دا به انتها ورکی الله پاک به د انسان ته مال او دولت ډیر زیات ورکی او دغه رنګ دې سره سره به الله پاک د انسان ته عمر ورکی او نګهانی د سمر آفات دي د هغې نه به الله پاک محفوظ ساتي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزه اخلي الله پاک خوشاله آباد ساته نن چې کوم زمنګ وظیفه را 15 د شعبان حواله سره ده یاد ساتئ چې په دې شپه باندې انسان څه قسم لا عبادت کوي څه قسم لا بندگی کوي الله پاک دې انسان ته ډیر زیات فواید دا ور کوي نن چې کوم زمنګ وظیفه را د سورت یاسین حواله سره ده نو کم سړی چې د 15 د شعبان باندې سورت یاسین وای نو الله پاک به د انسان ته رزق ورکړي ډیر زیات رزق به ورکړي نن سبا کو ته سوچو کې په دنیا کې هلکه ګرځي یو ځکه نوکری کې بل ځکه کو بل ځکه ته هم لويږي ول شل په نو الته ګرځي نو انسان رزق پسې کډه ګرځي اصل کې دا وظیفه دومره پاورفل لچې رزق به تا پسې ګرځي یاد ساتئ چې کوم سړی مونږ کوي او ور سره تلاوت کې نو رزق به د سړی پسې دا ګرځي نو دا رزق د ترقې د لپاره سورۃ یاسین وظیفه دا ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته زبردست ده دغه رنګ دې سره سره یو سړی دا و چې زما د عمر دا ډیر زیات شي 15 د شعبان باندې سورۃ یاسین درې پیری تاسو وای ان شاء الله العزیز الله پاک بدل اوږده ژوندۍ درکړي و یاد ساتئ چې اوږدې ژوندۍ سره او سره د صحت سوالم کوي بعضې وخت انسان عمر دا ډیر زیات شي او صحت او سره نه وي ارواح بیمار وي کټ کې پروت وي کله یو ډاکټر له بوزي کله بل له بوزي نو دغه عمر دا به سره تنګي دغه نو یاد ساتئ چې کلم سوال کوي د ډیر عمر لپاره نو ور سره د روغ صحت دا سوال لازمي کوي دغه نه کې ناګهاني څومره چې اپاتونه دي اوس کوم مثال صافصل له وغیرہ چتیله و نو دام ناګهاني اپات دکتر کور نه وروته گاډي باندې په لار باندې گاډي والی دغه رنګ له بیلې نه اور لګیدو نو څومره چې ناګهاني افات دي د هغې لپاره د شب برات پشپه باندې سورۃ یاسین دا درې پیری وای ان شاء الله العزیز دا څومره چې ناګهاني افات دي راټول به ختميږي نو راځي چې سره وظیفه طرف ته نن چې کومه زمنګ وظیفه ده نو یاد ساتئ چې د شب برات پشپه باندې به درې پیری درود شریف وای بیا به د هغې نه بعد درې پیری سورۃ یاسین وای بیا به د هغې نه بعد درې پیری درود شریف ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو رزق کې را ترقی واچي دغه رنګ الله پاک به تاسو له ډیر زیات عمر درکړي او دې سره سره الله پاک به تاسو ناګهاني اپاتونه دا محفوظ ساتي الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته